اصل کې یو صحابي مرصد ابن ابي مرصد غنوي رضی الله تعالی عنه د په جاهلیت کې په مکه کې د زنانه سره تعلق وو. بیا د هجرت کو مدینه منورې ته لاړ او دغه زنانه نوم وو عناق. نو د کله مدینه منورې ته هجرت کو بیا سمو د پس مکه ته راغی. نو دی عناق زنانه دله دعوت ورکو چې دعوت ورلور کو. نو دو ورته په جواب کې ویل زه مسلمان شوم اوس دا کار حرام دی. ها کو ته ما سره نکاح کوي نو زه در سره نکاح کولو ته تیار یم. مرصد صحابي ورته او فرمایله. نو دا هغه کې دا آیت نازل شو چې نه دا عناق خزه چې دا مشرک د دې سره نکاح جایز نه دی. د مشرکانو سره نکاح جایز نه دی. ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوي د مشرکانو سره حتا يؤمننا دردي چې ایمان راوړي. ولا امه مؤمنه او وینزا مؤمنه خير غردا من مشرکه د مشرک خزنه. ولو اعجبتكم اگر چې په تعجب کې اچوي تاسو لرا مشرک خزا داغي حسن تعالی په تعجب کې اچوي. ولا تنكحوا المشركين پنکاح مو ورکوي مشرکانو سړو ته خويندلونه حتا دردي پوری يؤمنو چې دوی ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن غلام مؤمن خير غرد من مشرکین د مشرک سړینا. ولو اعجبكم اگر کو په تعجب کې اچوي تاسو دا مشرک سړی. اولئک دوس علت ذکر کوي چې د مشرک خزي سره نکاح ولی حرام ده او د مشرک سړی سره نکاح ولی حرام ده. نو وجه الله ذکر کوي چې اولئک دا کسان چې دی يدعون الى النار بلن کوي ورتا. والله تبارک وتعالى يدعو بلن ور کوي الى الجنه جنتا والمغفرة او بخنتا باذنه په حکم فلسرا ويبين بيان آیات نخفل للناس خلق تعالی علهم دې د پاره چې دوی يتذكرون نصیحت قبول کی.